نو علماء کرامو د هغې دپاره یو څو غټې غټې خبرې ذکر کړي دي چې د هغې مونږ اهتمام وکړو. د رمضان نه مخکې د روژې د راتلو نه مخکې د دې خبرو پابندي وکړو. انشاءالله العزیز د رمضان میاشت به زما او ستا دپاره باعث د ثواب او د بخشش ذریعه ګرځي. علماء کرام فرمایي په دې میاشت کې د فرایضو د واجباتو د اهتمام وکړو. فرایض څومره دي دا مونږ ادا کړو. دغه رنګ محترمو د توبې او د استغفار اهتمام دی وکړي. ځکه حدیث مبارک کې راځي الله رب العزت د هر رو جماعت نارینه دی که زنانه دي د دوی الله رب العزت یو دعا خامخا قبلی 24 غنټو کې د رو جماعتي په وخت کې د پېشمنی په وخت کې دعاګانې قبلیږي. نو چې موږ تاسو د توبې د استغفار اهتمام وکړو. دې سره سره تکبیر اوله اهتمام وکړو. فرایض دي تکبیر اوله دا اهتمام وکړو. اسې نه منځونه رانه په خوب کې په کار کې ناراسته کې رانه منځونه پاتې نشي. بعض خلک دی بدبخت داسي الله دې ورته هدایت نصیب کړي. رمضان میاشت دا روزې نیولې ده د سحر جمع کې نه ولې یاره جی زمونږ بد څنګه پېشمني وکړو به بیا وده شو. نو صاحب چې واپس را پاسي څه ټیمي 8 بجې بیا زم ډیوټۍ له اکثر پرز مونځم پاتې شي قضا خو پرې د پاتې شي. د تراویح اهتمام پکې وکړو چې سنت عمل دی. او په تراویح کې د قرآن مجید د ختم چې باقاعده دا سنت عمل دی د دې اهتمام وکړو. فرمایي دویم عمل چې هغه د رمضان مبارک د میاشت دا ډیره بهترینه جوړی خپل ځان کې د تقوا اهتمام وکړو پابندي پیدا کړو. د الله نه ویریږو هر کار پرېږدو چې په یې باندې الله ناراضه کېږي. د ګناه کارونه پرېږدو د سترګو غلط استعمال پرېږدو د غوږونو غلط استعمال پرېږدو د لاس خپو غلط استعمال پرېږدو د ګناه کارونه پرېږدو. په هغې باندې دې سره تقوا حاصلېږي. د الله نه ویریږو دا رمضان میاشت ده د ګناه کار نه کوم. د رمضان میاشت ته دروغ نه ویم. د رمضان مبارک میاشت ته غیبت نه کوم چغلي نه کوم حسد نه کوم داسې ګناه عمل نه کوم چې هغه صحیح هغه د الله د ناراضګۍ سبب وي. داسې عمل نه ځان وساتم. مونږ عموما نوجوانان غونډه شپه ډراما فلم ریسلینګ او گیم کې تېره کړو او غونډه ورځ دا بیا خوب کې تېره کړو. وایي روجې ډېرې لنډې دي ډېرې اسانې روجې دي. روجې دې ته اسانې نه وي. عبادت کې وکړه دا بل نورم خوند درکړي. په دې کې د شپې مې عبادت کې دپاره ترتیب جوړ کا او د روز ځان له عبادت دپاره ترتیب جوړ کا. دا خبره یاد ساتئ د رمضان په میاشت کې د ګناه سزام ګوره سیوا ده. څنګه اجر سیوا دی د نیکو اعمالو دقه رنګې د ګناهونو سزام سیوا ده. د الله په کور کې ګناه وکړي خانه کعبه کې د ګناه وکړه د رمضان مبارک په میاشت کې د ګناه وکړه د دې سزا سیوا ده. د دې نه ځان خبر کو دې نه ځان وساتو. محترمو نیکو اعمالو اهتمام وکړو د ګناهونو نه ځان وساتو. دې سره پرهیزګاري راځي. رمضان دیم د دې دپاره چې انسان پکې د الله قرب حاصل کی د الله نزدېکت حاصل کی د الله یره د پړه کې پیدا شي. دا رمضان اصل مقصد دی. دریم په دې کې د صلې رحمۍ اهتمام وکړو. تعلق د چا سره ختم شوی تعلق بحال کو. رشتہ دارانو سره ګاونډیانو سره خپل خپلوانو سره مشرانو کشرانو سره خپل خپل تعلق برقرار وساتو. تعلق بحال کو. دړنه کینا بغض حسد دا ختم کو. نفرتونه ختم کو. یو بل سره مکمل تربګنې دي او جګړې دي دا ختم کو. تعلق بحال کو. ماما دي تروریان دي گاونډیان دي خپل خپلوان دي په وړو وړو خبرو چې مونږ کم تعلق پرې خود دي. په الله قسم دغه بے تعلقي تعلق قطع تعلق چې دی په دې دا ګوره دا داسې ګناه ده چې په دا د داسې کس بخشش الله په لیلة القدر او شب برات باندې هم نه کوي.
چې ما ورته خپل تعلق صحیح کو ګاونډي سره ښکلي تعلقي دړنه دا خیرې بغض حسد نفرت دا وباسو دا زما مشر دی دا مې کشر دی دا مې د تره په ځای دی دا مې د رور په ځای دی دا مې د نیکه په ځای دی د هغه قدر او احترام شروع کو اهتمام کو خپل تعلق سم کو مشرانو سره رشتہ دارانو سره خپل خپلوانو سره تروریانې ماماګان ترونه اکثر تروریانې هم تعلق ساتو ماماګانو سره تعلق ساتو تره ته مونږ تربور وایو تره زوی ته مونږ تربور وایو ادنه دا د تره د پلار په منزلت دی د پلار په ځای دی د هغه احترام وکړه څنګه چې د خپل پلار کې ماما به دلاله راځي په سخته کې چې کله نور د سنبال کی او تره به لنډي یا به تر لومبې راځي ځکه هغه د رور بچی ته ابه د مخکې راځي زموږ عموما په معاشره کې خصوصا پښتنو کې دا مور محنت کی ماما د ایک نمبر دی د ماماګانو صفت بیانې خو د تر صفت ته د کم نظر ګوري ستاسو پلار سره ډېر زیاتې کړي ګوره دیوال په دې ځای په کار ولګي یو سپک را دي خوا کړي ستاسو پلار یې سي نیولې ده الګ خیر دې را دي خوا کړي دی کنه خیر دې لګي را دي خوا کړي یاره ګوره خزه ځان لا غست دي مور د خپل بچو د عقل خيخه دا محنت کی تربیت کی دماغ ور جوړي چې ور تر دې ظالم دی تر دې سدي دا ظالم دی او ماما خو ډېر خسړې دی ګوره زمام کله کله خیال زادي اختر کې مالا کیلو چاول لوړي کیلو چاول اختر کې راوړي خو ډېر خسړې دی او تر دې غټ ظالم دی عرض مې دا کو ماماګان خو سم پمون ګران دي مامیګان را باندې ګرانی دي او تروریان را باندې نمور طرفه ګرانی خو د خپل د پلار دا خويندې د پلار رونه چې ترونه دي د دې خیال وساتو د سره خپل تعلق روح کو او نفرتونه حسد کینا بغض دا ختم کو محترم او بیا د گاونډي خیال وساتو گاونډي د الله حبیب فرمای د گاونډي متعلق جبرائیل امین بار بار راغی دومره د حقوق بیان کړو چې ما سره دا یره شو چې دا گاونډي سره په میراث کې شریک نشي چرته چې په میراث کې شریک کیږي دومره اهتمام امون زمون گاونډي په دي شي د پردي کلی د خلکو صفاتونه کو د پلانکی کلی خلک خده کنه زما ډېر قدر کوي دا کلی خلک خده دا کلی هغه خلک خده او تخش حساب د خپل کلی خلک قدر کوي د صله رحمه متعلق موږ تاسو اهتمام کو زړونه صفا کو او سره د دعاګانو اهتمام کو او سخاوت عادت ځان کې پیدا کو صدقه عادت پیدا کو د رمضان میاشت د الله حبیب صلی الله علیه و آله وسلم مروی دی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د الله حبیب صلی الله علیه وسلم خاصم سخاوت کو ټول نجات سخاوت د الله پیغمبر کړی دی خو د رمضان په میاشت کې به سخاوت او صدقې نور هم سیوا کړی چې ما اوستا په گاوند کې غریبانان دي کجوري مراوللي چواري مراوللي پکوړې مراوللي اچار مراولې دي لک شان د کور کې غوخه مراولې ده پای کې لک شان د سیوای وبو اچو یو بوټي نیم په گاونډیان لمبور په الله قسم بدی الله ډیر زیات خوشحالي دي د تلاوت اهتمام کو کثرت تلاوت زیات تلاوت کو د قرآن مجید د نزول میاشت بده کې الله رب قرآن مجید نازل کړی دی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله رب بدی میاشت کې قرآن نازل کړی دی بده کې د قرآن تلاوت کو اهتمام کو چې یو ختم خامخا وشي چا چې تیر کالم یو کړی دی سخت کال دو کو تیر کال دو کړي دي سخت کال سلور پنځو شپږ ورپسې ترقی وکړو ځکه د رمضان میاشت کې د تیر کال تا مخکې ترقی ونکړه دا میاشت ته نقصان وکړو پکار دا چې سړی ترقی وکړي او دا قرنګ د شپې د عبادت اهتمام وکړو ځان له روټین جوړ کو لک شان د شپې آرام او لک شان د خیر دی د ګرمي قلوله وکړو ګرمي لک شان د آرام وکړو دا سنت عمل دی او دا قرنګ د رمضان مبارک په میاشت نه مخکې څومره ضرورت چیزونه ځان لیوالو داسې نه د رمضان په میاشت کې بیا موږ مینه بازار کې زنانم ګرځي او نارینم ګرځي د رمضان ښکلې میاشتې دي او ښکلې میاشت او ښکلې شپې دي او داسې موږ په ځان له کپړې جوړوم او ځان له کپړې علم او ځان له پیزار علم او ځان له میک اپ او ځان له پلانکي شي علم او غونډې شپې ورځې هلته خرابې نه شي د هغې نه مخکې د هر څه برابر کړو دا مې د اختر جوړه ده دا مې کپړې دي دا مې پیزار دي مخکې د رمضان د شروع کېدو نه مخکې خریداري وکړو سوداګانې برابر کړو
خپل نوکر خپل خادم خپل مزدور داغه باندې بوج کم کو. دا الله حبیب صلی الله علیه و وسلم ارشاد فرمای څوک چې خپل نوکر خپل مزدور او خادم باندې سوګي کار کې بوج کې سپکاوي راولي دا سنا چې مخ کې لکه دیاړي کوي کنه ګوډ کوي. مثلا زه بتاوس ته ګوډ یاد کوم زمیدار خلک کې یا تیر شوی نو ګوډ اته غنټه ګوډ دی یا شپږ غنټه ګوډ دی نو دی وی جزاله کا داته غنټو په ځای باندې 15 غنټه ګوډ کوا د 15 داتو غنټو د ګوډ مزدوری صدا 1200 روپے دا مثلا نو دی وی جزا اته 15 کوا نو مزدوری بل 800 در کوم نسبک شکار نه مزدوری بم اق ورکه او کار په کم کا که مزدوری دی اق ورکول نه نو بیا غوتا هغه ته بوج کم نه کول نورم د نقصان کې واچو. مزدوری دی پیسې دی ولا لګی کړی غریب ضرورتونه به نه پوره کیږي نورم د ټینشن کې واچو. چې حدیث مبارک کې راځي ما عرض کو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې خپل مزدور باندې هغه باندې کار کم کی کم وی الله رب د مغفرت کوي او الله رب د جهنم د اور نه بچ کوي نجات ور کوي. چې موږ تاسو دې خبرو اهتمام وکړو ان شاء الله العزیز د رمضان مبارک د میاشت په زموږ د پاره استاو د پاره دا به دنیا او د آخرت د خوشحالو او د نجات او د خیر او د برکت ذریعہ ګرځي. الله پاک دې په دې خبرو باندې عمل ما ته او تاسو ته او سامعینو ته را نصیب کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.